د بوتلی شو نو دا سړی کامیاب شو او ورپسې الله وفرمایل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. خو تاسو خلک د دنیا دی ژوند او د دنیا دی زرق برق حیات دی په دوکه کې اچولی، دا ټول د دوکې سامان دی. قرآن کریم کې دا لفظ متاع بار بار راځي د دنیا او دنیوي ژوند په اعتبار باندې. اوس متاع لغتن خو ما یتمتع به ته وایي، په هر څه شی چې ته فایده او نفع اخلي او ضرورت پې پوره کې دی ته متاع وایي. مثلا تا په جامه باندې خپل بدن پټ کړی دا متاع دی، په دې پټکي باندې او لنګوټه باندې د خپل سر پټ کړی دا متاع دی، په دې موټر باندې سفر ځان ته آسان کړی دا متاع دی، باتروم کې خپله تقاضا پوره کې دا متاع دی، کومه ډوډۍ او سکاک کې دا متاع دی. خو اصل متاع امام حسن بصری رحمت الله علیه دی په دې لفظ متاع کې او د دې په لغوي معنا کې په دې کې لږ کنفیوز و. ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی محدث دی، او تاسو ته پته ده چې اصل ژبه هر یو چې وي نو دا بزګرانو خصوي. په ښار کې خالصه ژبه نه، په ښار کې خو ژبې خلط ملط شوي وي، هلته خو یو میکسچر وي، خو بزګران اصله ژبه وایي په صحرا کې. لہذا د متاع د معنا معلومولو دپاره د صحرا سفر شروع کړ چې د دې متاع پته ولګوم چې الله دې دنیا ته متاع وایي چې دا څه شی دی. نو دی روانو د بزګرانو کورونو څخه ناګهانه یو اواز واورېده. یو بوډۍ خپلې لور نه تپوس کوي یا بنیتي این المتاع، وی لورې متاع چېرته دی؟ دا خو لکه سړي ته چې ورک شي په لاس باندې راشي. بس ده چې څنګه لفظ واورېده د ده خو هم دغه ورکه ورپسې ګرځېده، دی ودرېده او غوږ یې کېښوده چې دا جواب څه راځي. نو هغې ورته چې یا اما جاء الکلب واخذ المتاع وتبارک الی الجبل، یو سپی راغی متاع یې واغسته او دې غر ته وخته. نو امام حسن بصري رحمت الله علیه راغی، هغه دروازه وډبوله، بوډۍ راووته. عرب هم لکه ستاسو په شان مهمان نواز خلک دی، لہذا د ده خیر مقدم یې وکړو. کور ته لاړه د هغه زمانې څه مهمان نوازي چې وه، لکه مونږ چای راوباسو یا څه وچه میوه راوباسو یا شین چای راوباسو یا که پخلی مو کړی کور کې هغه راوباسو مېلمه ته. هغې ما مېلمستیا راوړه. چې کله دی د خوراک نه فارغ شو وی زه ستا څه خدمت کولی شم؟ امام حسن بصري رحمت الله علیه ورته ووی وی مورې تا دې لور نه تپوس وکړه چې این المتاع، متاع چېرته دی؟ او دې جواب درکړه چې سپی راغی متاع یې واغسته دې غر ته وخته. وی زه دې متاع پسې ګرځم چې دا متاع څه شی دی؟ نو هغې ورته ووی وی صیبه دا متاع مونږ په دا کچن کې یو زړه کپړی اخودي، یو چیړه مو ایښودي چې کله دا د خوراک لوښي ووینځو نو په هغې باندې وچ کړو، نو هغې سره د غوښې بوی وي، د غوړیو بوی ورسره، د تیلو بوی ورسره. سپی راشي پې دوکه شي، هغه وایي کنې دا د پسه پتون دی، بوی کوي نو وایي خلي. او د نورو سپونه د محفوظ کولو دپاره دی غریب په منډه منډه روانې چې تنها به یو ځای ته لاړ شم او بیا به دې باندې مزه واخلم. خو چې کله دی غر ته ورسي او د خوراک ارادې وکړي نو خو ایټبل شی دی نه، د خوراک شی دی نه، بس د ستړی ستومان هغه شی ترې بهر پاتې شي او دغسې بې مقصده پاتې شي. نو الله تعالی زموږ د پوهې دپاره وایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لکه څنګه چې هغه سپی په متاع دوکه شو، تاسو هم دې دنیا والا ژوند باندې دوکه شوي یئ. نو محترم ورونو